عمر خپل رائے او فتوا آی منسوخ کړه. وای عبد الله ابن عباس وی رخص للحائض اجازه ورکړه شو شرعن حائض ولرا ان تنفرا چې دا واپس شي د مکینا اذا حاضر چې کله بیمار شي یعنی معنا پریګی دی طواف ودا. وکانا ابن عمر یقول ابن عمر بوی فی اول امری پاول د فتو کې الله تنفرا چې دا بغیر د طواف نه نشرات له انتظار وکړي. ثم سمعته بیا مې د ابن عمر سے نو اوریدو یقول وی چې تنفرو یعنی تلشی لکن رسول الله صلی الله علیه وسلم رخص لهن. اول کې خدای د نفیر قائل نو نفیر وی کوچ تخا زی پر خودل اور التن روانه دل ناول خدای قائل نو. او بیا آخری مراحلو کې فتوا ابن عباس سے ورته رسیدا او حدیث تا صفیه رضی الله عنها ورته رسیدا نو بیا دې خپل د قول نه رجوع کړل. جی باب الإزارات الحمد الإزارات المستحاضة الطهر قال ابن عباس تغتسل وتصلي ولو ساعة من النهار ويأتيها زوجها إذا صلت الصلاة آمنة. ګورا علماء کرام صلحای امت امام بخاری د امام مالک رحم الله په یو قول باندې رد کړي. امام مالک رحمت الله علیه یو قول دادی کې کله خزه دا حیض نه فارغ شي ٹھیک شو نو یو ورځ دو ورځو بعد به غسل کوي او بیا به مزونه کوي او بیا کې ملاقات وغیرہ تو کوي خاوند ور سره نو بیا کول شي. امام بخاری رحم الله فرمایي چې انقطاع د دم متحقق شي یقیني شي بیا دغه نه پس کم دی انتظار د ساعت د یوم او د یومینو نشته ده خو بس غسل بو کی خپل مزونه وکي. او دارنګي چې کله مستحاضی دی پارا په حالت استحاض کې مز روا شو نو بیا وتی د زوج په طریقې ولا روا شو نو رد په امام احمد وکړه. امام احمد ابن حنبل فرمای چې په استحاض کې خذ سخرات المناسب نه دي جائز نه دي چونکه دام بیماری ده او د حیض چې دینو د مولانا زکریا رحم الله خبره بګړه هوا حیض روان شوی ده کنه روان حیض ده تو لہذا په دې وخت کوم دا دیني شرات له نو امام مالک د قول تردید شوم د امام احمد صاحب د قول تردید شو او امام بخاری علیه رحمت د جمهور د قول تایید وکړه چې موږ کول شي چې اعظم العبادات ته او اطهر العبادات ته نو مړه بیا خو جما اوتی دغه په طریقه ولا کول شي چې دا استحال د هیڅ معنی نشنه ویته دا وتی چې کومدن القریب للقریب ته نه کی څه خبره ده زاس نور رښتیا خبرې وکړي یاره شکر دې بلی لاره لکه چې ورکول هاش او کنه ډیر ګران وخت می تیر او تاسو سره دغه څه خدای کنه څو پته لګي یخته قاضي جی قال حدثنا احمد بن يونس نه والله والله یخنشته بالکل یخنشته نه یخنشته دا غټه بوره ده دا ډیره غټه بوره ده جی ایک منٹ باب نزارات المستحاضة الطهرة کله چې مستحاضه ویني طهر پس انقطاع دم حیضنا نصب کوي. قال ابن عباس تغتسل وتصلي غسل بکی او خپل مز بکی ولو ساعت من نهار اگر چې په دیوانه تیر شي یو ساعت درځه دا نو رد شو بچا امام مالک علیه رحمت باندې چاوي چې نه اوی چې اورز دو په تیر شي بلکې یو قول ورځ پورم دی والله اعلم خو یو ورځ ورځ په تیر شي نو الا بدا غسل کوي ویاتیا زوجها او راتل بکی ورته خاوند دي نو رس په قول د امام احمد سے باندې اوی چې استحاض معنی د وتی نه ده
اذا صلت فکر دا مسکی بس الصلاة اعظم مستقله فقره دا غره مخکې سره ټل نه تب ګناګار شي وياتيها زوجها اذا صلت معنا کله چې دا مسکی نو خاون ورترات لشي بس ولی الصلاة اعظم دا مسکم دے نو اعظم دا اعظم العبادات تے تو چار کل اعظم العبادات چاگید پار شرط دے طہارت او پدی استحاظ کی اعظم العبادات چی قد شرط لو طہارتو اگا کولشی نو اتیان دوتی پا طریق ولا کولشی دکایل پار طہارت شرط ندے تاسوزوی کنا مرا بیودا سمرات دیشی جنابت پا حالت کی یوزل فارش دوبارہ استنجا دینی کریوم بھائی کس مسئلہ دا الصلاة اعظم مخ کدا وفي قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام بن عروة عن عروة قال عن عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقبلت الحجة فدعوا الصلاة واذا ادبرت فاغسلوا بس زمن مسلک دا اذا اقبلت الحیزة یا الحیزة باعتبار الايام فدعوا الصلاة واذا ادبرت باعتبار الايام فاغسلي عنك الدم وصلي خلاص جی باب الصلاة على النفساء وسنتها ما شاء الله جواب کتاب کی دلتا عن لکلو باب الصلاة على النفساء وسنتها باب دے په بیان د مز د جنازي په نفساء زنانو باندې وسنتها او طریقه د جنازي معنی څه شو نفاس کې او زنانه وفات شي نو چې سرنګي دا نفاسه خزه چې دا اگر چې دی باندې خموز نشته په دې سلیخته کې ګن نفاس ورته وي لیکن دا طهارتي حکمی دې نجاستی حقيقي نه ده نو دا معنی د جنازې نه هم نه ده یو خزه په حالت ته نفاس کې وفات شي نو دیله به غسل د نظافت ورکی او باقاعده د دې جنازه وکيږي او دې جنازه کې دی شي او بیا به امام کمزې کو دریږي دا مسله خو د کتاب الجنائز دا 177 صفحه کې ان شاء الله التبراش جی ابي قال حدثنا احمد بن ابي سريج قال حدثنا شباب قال حدثنا شعبة قال عن حسين بن معلم عن عبد الله بن بريدة عن سمرة بن جندب عن امرأة ماتت في غد فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام وسطها وای چې او خذوا ماتت مړشوا فی بطن په خېټه کې یعنی په مرض د خېټه اوس دې نه دا معلومه شو چې دا عام طور سره چې شارب بطن راځي نو مان د ولادت وی چې کله یو زنانی بچي پیدا کېده د ولادت زمانہ وا او په دغه وخت کې بچي پیدا شو اوس کې چر د دې زنانی جنازه بکی کې نه وکی نو یکیږي او پر دې حاشی داسې عبارت ذکر کړی دی لکه پرون چې احمد دار پیشزی عبارت راوړو چې ابردو علی الصلاه کې ابردو بالصلاه صلات ابراد بار راځي کې اعلی راځي نو الته چې کوم د نورشاه سے عبارت نو هغه دقه سنن د بخاری په دی حاشی کوم دی چې چا حاشا کتلی وی خټه خوندوره خبره به کې نی کتلی نو الله برحم کی بعد یقین لوانه وی امام بخاری لره وهم راغې په دې خبره چې دې حدیث راوړي د ولادت او باب تړي د نفاس د امام بخاری باندې وهم راغې نو مواشوي چې دا وهم په امام بخاری نه دی بلکې دا وهم په هغه چا راغل دی چې وهم په امام بخاری کوي کوم سره چې په امام بخاری وهم کوي دا وهم په غیر راغله دی ځکه امام بخاری دغه حدیث راوړی دی په 177 صفحه کې او التکی باب الصلات علی النفساء ذکر کړی دی تراوړ 177 الله الله الله
دقه دې چې موږ کمزې کې وي الته دي ها باب الصلاه علی النفساء اذا مات فی نفاسها اوس وام پیرانه وامل رشا بیا صلیت وران نبی صلی الله علیه وسلم علی امرات ماتت فی نفاسها التزامات فی نفاسها باب راور دی نو ولادت خبر نه ده مثلا شو مولانا سیبا ان امراتن ماتت فی بطننا خذ او خذوا مړشوا په مرز د بطن ستوي پاپ هغه دم چې پس د ولادت ناراضي چې نفاس دی فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام وسطها نو درې د حضرت ادا کول جنازي په محاذات ته وسط دیږي په وسط کې ورته درې ده یعنی محاذات وسط باندې دا جګړه کتاب الجنائز کې ورازي وای شوافی وای چې کله زنانه مړ شي نو په وسط محاذات باندې بودريږي چې پرده ده استاد وای نه بدا پرده شي خلکو ته بنخ کاری او سړی چې مړ شي نو محاذات راس ته بودريږي واما عند الاحناف کې سړی وی کې خذوي بدون التفريط امام بودريږي په محاذات ته صدر باندې سینې باندې ځکه چې معظمه عضو او انساني اعضاء کې هغه سینه ده چې محل د اسلام او د ایمان دی جی باب النبي قال حدثنا حسن بن مدرب قال حدثنا يحيى بن حمزه بن حماد قال اخبرنا ابو عوانة بن كتابه قال اخبرنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد قال سمعت خالد بن ميمونة زوجا انها كانت تكون حائزا لا تصلي وهي مفترشة من احدى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصلي على حماد اذا سجد اصابني بعض السجود بسم الله ويا ورتها بابن دي اوس دلته کې دا باب چې کوم دی نو بالکل بلا عنوان دی نو څوک چې دا باب بي زید دی دلته کې باب نو پکار او څوک چې نه دا باب دی او دا باب تتمه د ما قبل دی پاره ده او تتمه څنګه ده هر کله چې دا ثابت شو چې مخکې باب کې چې جواز الجنازه علی النفساء لکه نبی علیہ السلام په نفاسی جنازه کړي او په نفاس والا خزه باندې نو اوس د نفاس رور هیزم دی چې هر کله په نفاسی جنازه جایز ده نو په حایزی باندې هم جایز ده بس نو باب تتمشو لپاره ما قبل او عنوان دا چې جواز صلات الجنازه علی الحائز اور قدر مشترک په دې دواړو کې څه دی په حالت ته نفاس کې نفاسه مز نه کوي نو حالت ته حیض کې حایزه مز نه کوي نو د چا ذهن کې دارا نشي چې یو بنده په خپل مز نه کوي نو پاغیب مز نه کوي د جنازې امام بخاری ابواب راوړل اگر چې نفاسه په نسبت ته نفاس پخپل مز نه کوي نو جنازه کې دی شي نو دارنګي حایزه پخپل خو مز نه کوي او جنازه کې دی شي ٹھیک شو مخکې دا ها حدیث تا وی عبد الله بن شداد وی سمیت خالتی میمونه ما د خپل خالی میمونه بینا اوریدو هغه میمونه زوج النبی صلی الله علیه وسلم انها كانت تكون حائضا لا تصلي ودا حائضه او دې مزنکو وهي مفترشه بحذاء مسجد رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا میمونه صاحب چوا مفترشه ودبوا دبا ودبوا پرتبا ځان به فرش کړو یعنی پرتبوا بحذاء مسجد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مقابل د سجدګاه د پیغمبر علیہ السلام مسجد نه مراد لغوی معنی ده زید سجدی لکه دلته موږ کو او دا فټه د مولانا عبدالوارث سے فټه دا به حذاء المسجد شو او دی فټی په دې میمونه صاحبہ با ودوا خ وهو يصلي على خمرته او نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکاو هغه صادر ګوټی دي یا اپړونی دی با چې کوم پړونه پروتو اذا سجد اصابني بعض صوبه نبی علیہ السلام مسکو په خپل خمرې باندې اما مولي تلای چوا خمره صادر
یا غپړونه وغیرہ اذا سجدا چې کله به سجدي لاړ اصحابني بعض صوبه حضرت بعض سا جامع ما سره به ولګي دي یا خو چې سجدي لته نو پټکي به ولګي دا کمیس به ولګي دا صادر به ولګي دا نو معلومه شو چې حایزه خزي سره اتصال د ثيابو دا جائز دی او اتصال د ثيابو معنی د صوب معنی د صلات مصلین نه دی او حایزه چې دا نو دغه هغه بدن چې کوم دی نو نجس نه دی چې ته دغه نه کرکه وکې ٹھیک شو دا خبره خوش وا اوس دې چې دا با سره ایرانیږي چې نبی علیہ السلام چې د موز وکاو او زه ورته مخامخ پرتاو او دا حدیث امام بخاری په باب الستره کې راوړي ٹھیک ده او الته براوړي په جواب دا حدیث کې چې تقطع الصلاه الكلب والحمار والمرأه حمار او کلب او زنانا دا موز قطع کوي یو روایت دا سره بل لا تقطعوم شته اوس دې کې حاتم میمونه فرمایي دا روایت چې غلط وي هغه خلق چې خزه د خزي تیرې دل د مزګزار د مخې نه موز ماتي زبر د حضرت مخ کې پرتو ما حضرت په موز کاو پاتو کې مسأله دا ستري دا دلته مسله د ستري نه دا نو دلته څه مسله شو دلته فقط داخلي چې الکه حایزه وجی د حیض په خپل موز نه کوي لیکن کې حایزه په حیض کې مړشي نو جنازه کې دي شي اوس امام بخاری نے تپوس کو چې دات کم دنه اخذو کا وای ګورا دا جنازه چې سړی کوي نو میت په خپل موز نه کوي میت په خپل موز نه کوي خو تور پس ولاړ موز کوي نو دارنګي حایزه په خپل موز نه کوي خو دغه جنازه کې تکای نو کیږي کته چې د حایزي جنازه نه د پکار ځکه موز نه کوي نو دا مړ چې ستامخ کې پروت ته جنازه کې نو د موز کوي نو دلته دیو موز نه کوي نو حایزه موز نه کوي لہذا د دې میت څنګه عام اموات جنازه جائز ده نو دارنګي د حایزي جنازه ناشنا نسبت کړي امام بخاری علیه رحمت او ډیر ډنګ تللی دی پوه شو کنه دمره ډنګ لاړ چې د شعر عالم نه یخ والوزو صادر تو ورو تکل ورته صادر لري کړه خو مطلب دا دی چې مقابله کوم د سره دی یخ سره ٹھیک شو او دغه باب چې کوم دی امام بخاری رحمه الله په اخر کې راوړ لکه چې موږ ویلو چې امام بخاری دا ابن حجر اسقلانی رائے دا چې کله باب خلاصین او سو یو نقطه ورته پیش کی چې دلالت کی په آخر الباب باندې هغه نقطه دلته صدا جنازه د حایزه دا الکه وګوره د حایزه عمر ته آخري مرحله دا د جنازه کیږي په دې جنازي سره د انسان انقطاع راشي د سنا د دنیا نه په دې حدیث سره انقطاع را د کتاب الحیض د کتاب التیمم نه نو مسله خسته بیان کړه ٹھیک شو څومره ټیم ما کې پکې باب نشي ویلې ها پروس کاله